عجبه خوږ تړون چې خدای زما او ستا ترمنځ محمد هم ستا جانان دی محمد زما جانان ته بعضې تر شاهین ته پرواز په لوی غرو ته بعضې تر شاهین ته پرواز په لوی غرو مګر زه په مردارو لزاغانو راجلاست ماشاءالله او ته باز د لوی غرو ته زمری د ځنګلونو ته باز د لوی غرو ته زمری د ځنګلونو پنجو کې د زور ستا قاتل د لوی اژدها. السلام علیکم ملګرو د ضلع کاریزات په حواله سره او د علاقې چې کومې دلته یو څه متنازع خبرې شروع دي د هغه په حواله سره او خصوصي طور پر د ضلع کاریزات په حواله سره به موږ د علاقایي اتحاد چیرمن حاجي محمد عظیم لالا ورالو د ځای نو موږ به دله ورسو دا د ضلع کاریزات په حواله سره به هم څه پوښتنې ځینې وکړو نور به هم یو څه ضروري خبرې له ده ځای وکړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خدای دې راوړه. موږ یو څه پوښتنې درځه کوو که ستا اجازت وي نو ته ستړی مه سې. بالکل یې کوای شي بالکل یې ستړی مه سې الله د خیر در پیش کړي. داسې له موږ پوښتنه وکړي نو د هغه خو موږ ډېر قدر کوو ستا کور الله د خیر درکړي کور د ودان چې موږ ته د ټیم راکړی. دغه ماما لکه څنګه سي ته خبر یې زموږ د ضلع کاریزات په حواله سره یو دغه تحریک شروع دی د درو تحصیلو خاص کار نو د دغه باقاعده کمیټه هم شته اګزیکټیو کمیټه هم شته چې له هر تحصیله زه په اګزیکټیو کمیټې کې درې کسان دي غالبا یا څلور دي نو د ضلع کاریزات په حواله سره ته ستا خصوصي پیغام و علاقې والا ته ورکړه او نور هم دا کومې دلته چې دا کښنې خبرې شروع دي ذاتي اټیک یو پر بل خلک کوي نو د دغه په حواله سره مې یو ښه پیغام که ورکړي اول چل د ضلع کاریزات په حواله سره که ستا یو څه خبرې وکړي چې دا به څنګه سي او د دغه ترتیب څنګه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې راوله خدای دې خیر درکړي چې تا دا سوچ وکړي زه دا پوښتنه له چا وکړم او د ضلعې په حواله او دا زما خاص کار دا څو ورځې په ذهن کې هم دا خبر بنده وه چې به دا څه مجلسونه روان دي څوک څه ته راکوي څوک څه ته راکوي په کار دی چې موږ په دا معامله کې لږ سنجیده سو او په سنجیدګي سره پر دا باندې لږ سوچ هم وکړو غور هم وکړو فکر هم وکړو. دا څه وخت دا کمیټه جوړېدله په بوستان کې په هغه ورځ ما یو څه وینا هم وکړه د ضلعې په حواله خو بهرحال موږ ماښام جنوري سو نو دوی دلته یو کمیټه جوړه کړله چې دغه کمیټې به ځي دا د ضلعې بیخي ډېره غټه کمیټه وي خدای خبر 10 کسان او ماښام چې موږ ولید بیا دوی هغه پرېښول بیا 10 کسان جوړ 10 کسانو خپل پروګرام په ډېره ښه توګه پر مخ واخیست نه یو سستي کړې ده نه یو کمزوري کړې ده هر وخت خپل کردار ډېر ښه خو ما په خپله و دوی ټول ما زه یې دا لږ کوچنی تحفظات ستا دا کمیټې زه لرم دوی د څه څخه دی ما ویل وایي که دغه کوم سلکشن چې تا کړی چې دغه 10 کسان له موږ سره دا سلکشن سړی دا ډول وکړي چې دا ډول خلک راولي چې هغه لږ بااثره هغه لږ خبره ته یو ځای رسوی سي هغه یو ځای مجلس کوی سي هغه هر ځای چې کمیټیانې جوړېږي نو د انسان یا د دغه ممبر یو څه دغه وي دا ډول نه وي چې حاضر دی هغه به سړی دی چې غیر حاضر دی هغه نه دی سړی نو ما ورته ویل ته باید په حاضرو که نه وای نیولي که غیر حاضر کوم سړي نه دی راغلي هغه به هم کیسول فرض کړه یو خبره ده راغلم میانله رحیم کاکړ خو دغه کې نه رحیم زه یو رشاد خبره درته کوم رحیم دی سړی دی چې هغه له یو کلي ځه راووتی له یو کوچنۍ کلي ځه په ګرده کوټه باندې باچې وکړه او بالکل نو دا خو ته یې منئ چې دی د ګوډ او دا ډېر لوی د فخر خبره ده چې زما سړی له دی ځای د ولاړې ګرده کوټه کنټرول کړه په هغې کې به لوڅ په 1982 کې اول چل دی کونسلر سوی دی بیا میر خالي کونسلر دغه بعد دی دغه ځای کې میر جوړ نو خو دا معلومه ده چې په دې کې یقینا هغه صلاحیتونه شته چې سړی دی دغه ځای له راولي یا ویږه یې او چا ته ورښکاره کړي دغه ډول د دوی کلي اسماعیل پاتې سو اسماعیل د کمیټې چیرمین و هغه د 15 کسان په مخ کې سړی و هغه دم پرېښود نور ډېر دا ډول خلک شته له مرغۍ ډاکټر مولادات نه وکړي له چرمیان زه چې له صبور صاحب سوی وه که یو څوک را استه یې دغه راکړه نو به دغه یو دی ښه رنګ روان کړی وای تر مابین کې کومه غلطفهمي راتلی هغه به نه راتله بیا ورته ګوره د ضلعې خبر روانه ده اول واره خوا د برښور ضلع جوړ سو هر ډول چې جوړ سو موږ واسپندیار ته هم شاباس ورکوو موږ د دوی برښور ته هم مبارکي ورکوو او دا ګل خلکو ته مبارکي ورکوو چې باید اسپندیاره ته هغه خوار کوم هغه ځپلی کوم هغه ګزار کوم چې تر موږ 50 کاله دی نور هم تر شا دی تا هغه راپورټ کړه موږ تا ته سلام کوو تا ډېر ښه کار وکړو مګر دغه سره سم
له تا سره موږ دا حق هم لرو چې ته زموږ هم نماینده یې. هلته خو مبارکي در کوم، هلته خو د سیالي منم، هلته خو د عزت او طاقت منم، نو ته دلته لږ په کاریزات کې له موږ سره همت وکړه او موږ ته دا ضلع را جوړه. بهرحال دی خو نو موږ ده ته وایي چې بیا ده لږ دغه شروع کړي چې باید ضلع زه در کومه، خامخا یې در کومه، او اوس یې نوي را کړي دی چې باید زه یې در کوم، مګر هیډ کوارټر به چیرې. اوس دلته زه کوم اختلاف زموږ نشته پر هیډ کوارټر، بالکل مو نشته. که موږ په خپله سره کښېنو دا مسله موږ ډېره ښه حل کوو چې باید موږ یې دلته نه غواړو دلته غواړو. موږ په ناست هم دا شی سره کولی شو، بلکې د یو ساعت دپاره به جایز دی چې موږ دغه د اختلاف وجه جوړه کړو. د اختلاف وجه باید چې موږ یې نه کړو جوړ. موږ دغه شی جوړ کړو چې کومه کمیټۍ د وزیر اعلی جوړه کړې ده، چې کوم زیات صاحب دا نور ملګري چې جوړ کړي دي، ګډ تکړه خلک دي، دغه د زموږ د ضلع دپاره دوی مخلصه خلک. که دوی دا غواړي چې موږ ضلع درکوو، پر دغه ځای نه به د هیډ کوارټر اختیار هم دوی ته ورکړو چې راسه ویې ګوره بوستان هم وګایه وه، خانوزۍ هم وګایه وه، نانا صاحب هم وګایه وه، او بیا جغرافیایي حالات هم وګوره چې کوم ځای کې موضوع دی. زما په خیال د دغه موضوع ځای به هېڅوک مخالفت نه کوي. د دغه ځای باید چې موږ اختلاف ذریعه نه کړو جوړه، دا مجلس نه کړو جوړه، او دا موږ په دې طریقه حل کړو، په ښه طریقه یې راولو، په ښه طریقه یې پر مخ کړو. اول اسفندیار موږ ته ضلع راکړه، له موږ څخه دا ښه وه. وزیر اعلی دلته زما در ځای له چې دی څه وخت وزیر داخله دی راغلی، دی موږ ډېر ښه پېژني، د ده له موږ سره تعلق ډېر ښه دی، او له موږ سره همدردي هم شته. نو که وزیر اعلی موږ ته شی راکوي ستا په مرسته، او دا کومه کمیټۍ چې د ضیاء صاحب په انډر جوړه ده هغه موږ ته راکوي هم ستا په مرسته. نو که دا ضلع موږ ته راکړي، موږ له مابینه د یو اختلاف له میانه دی کړو چې باید کوم ځای به دغه موضوع هغه ځای ته هم دوی فیصله وکړي. که دوی موږ ته د اختیار راکړي، موږ له درود سره زه راغواړم، درود صلات اسلامو مسران راغواړم، سړي راغواړم، کښېنو مې چې ګوله راسه یار څلوک چې پر کوم ځای کې غواړي پر هغه باندې بیا امین کړو، هلته بیا جوړ کړو. سپینیار ته هم دا خواست دی چې ښه سړی ته یکړ د برښور نه یې، یکړ دغو خلکو نه یې، ته زموږ 10 کاله 40 کاله موږ د دغه کور خدمت کړی دی، موږ د دوی سره ملګرتیا کړې ده، مګر دی د سوچ ودغته هم وکړي چې باید هغه ځای څه کوم دغه د هم لږ په خیال کې وساتي. که نن یو دوه کسان حاجي صاحب یوه خبره به خالي ستا په نالج کې انشاءالله ایب هم او د خلکو په نالج کې به یې ورکړم، د خلکو د معلومات دپاره چې دا د درو تحصیلو چې کومې نورې کمیټیانې دي، هغه چې کومه دا د ضلع کاریزات کمیټۍ جوړه سوې ده، نو هغه دا د درو تحصیلو چې کومه کمیټۍ ده، که ولسي ده، که دا د ضلع کاریزات دپاره چې دا نورې د تحصیل کمیټیانې جوړې سوې دي، هغه و دغه تحصیل کاریزاتو کمیټۍ ته دا اختیار ورکړی دی، دوی دا شی تسلیم کړی دی چې دوی فیصله وکړي د هیډ کوارټر دپاره. نو چې دغه کمیټۍ کومه جوړه سوې ده، پر هغه د حکومت هم له دغه سره مذاکرات کوي، او دلته موږ ته هم خپله کمیټۍ د کاریزاتو دغه هم ورکړي ده. نو هغه وی موږ به سره کښېنو، دغه ځای به بیا موږ دغه کوو ټاکو. نو د ګردو درو سره تحصیلو ذمهواره خلکو پر دغه امین کړی دی چې دغه کمیټۍ که کومه فیصله وکړي د هیډ کوارټر دپاره چې کوم موضوع ځای دی، موږ ورسره امین. عمران خان دا خبره بالکل صحیح ده چې هغه ته موږ اختیار یا خلکو ورکړی دی. په دغه اختیار کې یا په دغه کمیټۍ کې نو تحفظات دا ډول وو چې ځینې خلک موږ پکې غوښت هغه نسته کړي. ګوره دغه خلک چې کوم عیات کړه، دغه خلک نسته کړي چې دا خلک پوه شوي چې اوس دوی له موږ سره بېرته چې بېرته ناسته شروع دا نانا ستا پر موږ ډېر ګران دی، دا علاقه زموږ خپله ده، دا وطن زموږ خپل دی، له دغه ځایه تر چرمیانو پورې کوم سړی زموږ لپاره پردی دی، کوم سړی زموږ مخالف دی، د هر سړی زموږ د سترګو تور دی، که دغه خلک دي او که د بوستان خلک دي، دا ګډ زموږ خپل دي. نو موږ دا اختلاف خو څه غواړو نه، صرف ما دغه اول وار وویل که دغه غلطي ده، دا 2-4 کسان ونه وایي سوي بیا په دغه مجلس هم نه وایي. اوس چې موږ کله دوی ته اختیار وکړو، نو هغه د راسې دغه خلک هم کښېنئ، نور خلک به هم کښېنو، زه به یې راوغواړم، که دوی نه راځي زه به یې راوغواړم، دلته به کښېنوم، هم له رحیم صاحبه توقع لرم، هم له اسماعیله توقع لرم، هم له نور علاقې زه له روده زه تر چرمیانو پورې له دغو خلکو توقع لرم، او هم له بوستان له جمیل له دا زه دغه لرم توقع لرم، هغوی ډېر همت هم چې هغوی همت یې کړی دی. د دوی همت ته سلام دی، د دوی هغه کوم خواري ته چې منډې وکړي، خلک یې راوستل، خلک یې کښېنول، دا ګډې خبرې ټیک، مګر دغه یو شی دی چې موږ خلک ته باید دا دی چې په یو نظر وګورو چې سړي دی هغه راوباسو، چې زورور دی هغه راوباسو، چې زورور دی له هغو ځای رهنمایي واخلو، موږ یې ملګري کړو، دا معامله بیا اختلاف نه نه دي، خوابدۍ نه دي. عمران صاحب یوه خبره زه کوم، موږ ضلع غواړو، ضلع موږ داسې غواړو چې موږ یې په اتحاد په اتفاق کې غواړو،
که د دغې ضلعې له وجې په موږ کې بې اتفاقي جوړه شي، له دغې ضلعې په موږ کې غلطفهمیانې جوړه شي، د دغې ضلعې له وجې په موږ کې جګړې او خوابدۍ جوړه شي، بیا دغه سره نه وي. که یې په خوشحالي دی، د ګرد په مرسته دی، د ګرد په ملګري باندې دی. اسفندیار ته هم زه خواست کوم، اسفندیار ته زه پر خپله ضلع د ده پر برښور پر ضلع مبارکي ورکوم، د ده عزیزانو ته مبارکي ورکوم. دغه ډول زه دغه نانا زموږ د بوستان کمیټۍ چې ده یا کوم افسران چې دي هغوی چې کوم خواري کښلي ده هغو ته زه ډېر شاباس ورکوم. او دغه ډول سم زه رحیم صاحب کاکړ ته او دغه ته و اسماعیل ته و ډاکټر مولادات ته و صبور صاحب ته و دا خلکو ته هم خواست کوم چې تی راسئ راولوژئ. موږ دا د معمولي خبره ده، دا معمولي په خپله حل کړو. او ضلع چې کومه موږ له راغلي ده، که کوم شی چې موږ له راغلی دی چې موږ له دا نسي ولاړ، که ضلع راځه ولاړه سوه نو زموږ د ولاکه بیا پر سړیتوب به بیا نه ګایړو، پر دا به نه ګایړو زه دوی لوی سړی یم، پر دا به نه ګایړم زه پر کوم پوسټ یم، زه پر دا نه ګایړم زه څو دولتمن یم. دا خبرې بیا ختمې شوې. یو شی راغلی دی سرکار یې راکوي په اتفاق په احتیاط، دا به موږ پر د ځان کوو او نه به پر هډکواټر جګړه جوړو، نه به خوابدي جوړو. پر دا ګډ باندې به موږ یو داسې انداز اپناوو چې موږ ګډ له یو له بل سره د یوه کور سو، نو بیا ضلع راوړو، بیا به دا ضلعې زه خوند نه اوس یو بل پیغام مازې دا قوم ته ورکړه د یو مصر په توګه، د علاقې سماجي سیاسي قبایلي په توګه، چې دغه یو څه کښنې خبرې میدان له راوترې شوي خلکو هر څوک چې وو د علاقې والا ګرده زموږ ته علاقه د خپله ده، هېڅوک هم تر بل نه دي کمتره، هر څوک عزتمند دي. نو دغه څه اختلافات چې راغلي وو ذاتیات سوي وو، د هغه په باره کې که یو څه خبره وکړې، یو ستا پیغام ورکړې یاره زه خو د اتحاد د اتفاق په حواله سره او د یووالي ځوانانو ته وګورو او دا کوم خلک چې دا پر فیسبوک باندې معاملې شیر کوي، یوه خبر ته هوا ورکوي یا بل یې پاخوا کړي، باید چې دا نه کړي ورغ په ارام دې کښېني. انشاءالله انشاءالله دا ضلع موږ له راځي، دا ضلع موږ سره راکوي. زموږ نه اسفندیار مخالف دی، نه رحیم صاحب د ضلع مخالف دی، نه زموږ د علاقې خلک د ضلع مخالف دي. صرف د کښېنۍ غلطفهمي ده، غلطفهمي به لرې کوو. وګړو ته به شاباس ورکوو چې تی راسئ کښېنو، مګر و دا نور خلکو ته لږ تی دی لږ پر دا فیسبوک باندې لږ کنټرول وکړئ. پر کښېنۍ خبرو باندې دا خبرې مه شایع کوئ، مې راولئ. نو چې تی نه راولئ خبره په خپله میدان راغلې ده، ډېره ښه راغلې ده. انشاءالله الله تعالی به موږ په دا خپل نیک مقصد کې یقینا کامیاب کړي او انشاءالله دا ضلع به راځي او زموږ د امن د خوشحالۍ د دغه ذریعه به جوړه شي، نه چې دا د اختلاف د خوابدۍ دا به نه وي، د خوشحالۍ دغه به جوړه شي. بهرحال زه ګورو ته خواست کوم چې دوی دغه ډول اسفندیار ته و رحیم صاحب ته و نور ملګرو ته خواست کوم چې تی راسئ موږ سم سره کښېنو، راسو خدای ته مخ کړو، مخلوق ته شا کړو، صرف دغه مقصد راواخلو چې دغه ضلع راغلې ده، دا ضلع به موږ جوړوو، د دا خلکو خدمت به کوو، دا مجلس به پر مخ بیایي. الله تعالی د وګړو ته خیر ورکړي. زه د دا ګردو خلکو د کمیټیانو د دا ګردو خلکو ډېر شکرګزار یم چې هغه رال، خو دغه اختلاف باندې مو لږ خوا بده وه. نن تر شو چې راغلی چې دا مجلس ته وکړه، ما په زړه کې له برای ماخستن راسې دا خبر روانه وه چې بای دا ولې جوړه شي، دا ولې کجي زموږ رنګه ښایسته وطن بیا دغه خبرې بیا چې ته رالې، زه ستا ډېر شکرګزار یم، زه دا خلکو شکرګزار یم. خدای تعالی دا زموږ ضلع په خیر و موږ ته تمامه کړي، خدای تعالی زموږ ګډ پکې کامیابه کړي. دغه طریقې چې کومه را روان ده خدای تعالی دې زموږ نصیب کړي. ستا ډېره شکریه عمران صاحب، ستا ډېره شکریه. ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سوزانه به یو عجبه ښه دغه وایه د ده په نیز دی درود یې جوړ کړی و، لکه موږ چې په عربي وایي د په پښتو جوړ کړی. ول دا عجبه خوږ تړون چې خدای زما او ستا ترمیان محمد ستا جانان دی، محمد زما جانان. عبدالرحیم سوزانه. نو عبدالرحیم سوزانه دا ویل دی، خدای دې وبخښي وفات شوی دی. نو دلته چې کله کله موږ یو مجلس کوو دغه کول غواړم، دلته زموږ یو حافظ صاحب و، حافظ مردانزی نورلک خبر مردانزی و، تصویر هم لګېدل. ټیک صحیح. نو ده ډېر ښه ګای به یو ښه لیکلی و، ما له بیا راستولی. نو دول ته بعضې تر شاهینې ته پرواز په لوی غرو که، ته بعضې تر شاهینې ته پرواز په لوی غرو که، مګر زه په مردارو له زاغانو راجلاست. ماشاءالله. او ته باز د لوی غرو یې، ته زمری د ځنګلونو، ته باز د لوی غرو یې، ته زمری د ځنګلونو، پنجو کې د زور سته قاتل د لوی اژدها سه، په دا کښې زاویو مه دره، لوی اژدها را ونیسه. نو د ده دا شعرونه اوس دی مړ دی، زموږ په یاد تر دا مجلس له مخه زه دا دوه شعر یم، بیا به خپل مجلس درته وکړم، صاحب کور ده.